إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. انتہائی واجب الاحترام مسلمانانو، دین د پاره ډېر ضررناک ګناه په ګناهونو کې بدعات دي. بدعت ډېر لوی ګناه ده د شرک نه پس، او معاشره چې د شرک او بدعت نه صفا کیږي دا اصل معاشره ده. څومره شرک و بدعت چې معاشره ته او مسلمانانو ته نقصان ورکي، دوره به نور ګناهونه نه ورکي. د بدعات په رد باندې مونږ تفسیری درسونه وکړل. اوس هغه اوامر ذکر کوو چې هغه بدعات دي او د مسلمانانو د عملونو ته او د عقیدو ته درنه راغلي دي، او په قرآن او حدیث کې دا غي ثبوت نشته. نو دا مړو باندې د هیل اسقاط متعلق تیرے جمعه تفسیری خبره کړې و. د اسقاط نه بعد د مړی پسې بدعات شروع شي. پکاردار چې مسلمانان د دغه بدعاتو نه ځان وساتي او ول په ځان پوهه کی، او بیا دا یو فکر د رسول تراشي چې دا زما دین دی اور زما دا دین کامل دین دی، دیگه چې د الله د نبی نه کمی طریقې نه دي ثابت، دا بزنه کوما. نو اول خبر دا یاد ساته، پچا چې مړ وشو 3 ورځې د شرعن غم دی، او د خزي غم چې د کمی خزي خاون مړ دی اصلو میاشتې 10 ورځې وغیرہ غم کولی شي. د 3 ورځې نه بعد په اخوا غم صرف د خزي لپاره جایز دی، بل چاله نه. اور صحیح حدیث کې راغلی دی، ترمذی ابو داود کې روایت دی، عبداللہ ابن جعفر سے وایي کله چې جعفر رضی الله تعالی عنہ وفات شو، شهید کړي شو، نو د الله نبی راغو جعفر سے وایي دي خلق داسې ولاړو، او د الله نبی فرمایل اسنعوا لآل جعفر طعاما، اے رشتہ دارو د جعفر، اے یارانو دوستانو د جعفر، اسنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. په جعفر باندې یو غم راغلی دی، پلار مړ دی، په عبد الله باندې. تاسو در لپاره د 3 ورځو کې د خوراک بندوبست وکړئ. ګوره یو په دې حدیث کې د الله نبی اسنعوا ټکی وي، اوس نران شه او تکړه شه او د 3 ورځې د خوراک بندوبست وکړئ. په دک ټیم با وسواله خلق صرف د جعفر د کور والا په چا چې غم راغلی دی دیره به طعام ورکي. دا د شریعت طریقه ده. خو ګوره دینه مخکې به تنظیمونه نه جوړي، ډلې به نه جوړي چې میاش په میاش پیسې را جمع کیږي او بیا د مړي کور والا غم باغی کې وزريږي. دا د اسلام سره بالکل خلاف طریقه ده. او دام نشه د عدل بدل روټه به تقسیمېږي، الکه جمعه پر استا شو، هفته پر استا شو، اتوار پر استا شو، ماخام استا شو، او ماسپهین استا شو. دا طریقه په اسلام کې نشته. دا به صدقه وي، دا به د الله د رضا لپاره وي. دې کې به دا نه چې ما دل روټه کړې دا او دې به مال کوي، نه به دا د خاندانونو په سري، دا د مسلمانانو په سر ده، د رشتہ دارو په سر ده، د کلیوالو د دوستانو په سر ده، چې دا 3 ورځې به غم ډوړې د کور مړي والا لکې. بس تر دې پورې دا خبره ثابت ده. دویم ټکی ویل دي لآل جعفر، د الله نبی فرمای دا غم د جعفر په بچو راغلی دی، نو روټیم صرف د جعفر په بچو باندې نه د یو ان غری خلق. بس
دا نه چې د څومره خاندان خلق دی د تره او ماما او ټول راجمع شوي دي یاران دوستان په زور ایثار کړي دی وي د روټۍ ټیم دی وي قسم په خدای وي پښتون باندې هم کرانه نړۍ دا خبره په اسلام کې نشته دا خبره چې دا خلق سلور مذهب یادي په سلور مذهبو کې دا په یو مذهب کې نشته چې ته د ملمانه ایثاروا ولې چې د روټۍ ټیم نه نشتلې د روټۍ ټیم کې خو سړی اله کسي ساري چې دا د ملمستیا موقعي او دا د غم موقع ده په غم کې ملمستیا حرام ده نو د الله نبی یو ټکی دا فرمایل اسنعو اوس په دې ټیم کې بس بندوبست جوړ کې مخکې نه با تنظیمونه ولا نه جوړوي نه به پیسې راجمع کوي دویم لآل جعفر صرف د جعفر والو د پاره بعضی خلک په دې باندې مشهوري د غمونو روټه پسې ګرځي هغه چې زینوم دې ټیم لذي چیرې د روټه ټیم لزانو رسو په دې لار کې هوټل شته خو دې هوټلو ته نزي په دغه کلی کې د یار دوست دی غیل نزي دي خامخا د غم دې روټه لذي الکه د الله نبی خو فرمایلو لآل جعفر دا روټه صرف د هغه چا لپاره د پچا چې غم راغلی دی او دا هغه په کور کې انغاری کې اور بلول هغه ته تکلیف رسي هغه ته دک رسي هغه مصروف دی دا هغه پړه غم دی دا روټه خو صرف د دوا دا خو د ملمنو روټه نه و دا خو د چیرمنانو د ناظمانو روټه نه و دا خو د پراپرټو والا او د اجیانو د سرمایدارو روټه نه و دا خو دغه یتیمانانو دغه غمزفر روټه و نن د پښتون قوم کې د دې رواج د لاسه قسم دې خلکو گزاري نه کیږي غمونه خاده دومره حد رسول دي چې خپل خزا بچي بریغلي او بار ملک هغه پیسې ګټي او دلته په دې غمونو پر رواجونو لګي دومره لوی نقصان شوی دی نه زمون محمد رسول الله دومره خيار شخصیت او زار شم داغه د یو لفظ نه اسنعو مخکنه پیسې مراجمه کوي اوس ناران شه لآل جعفر صرف جعفر والو د پاره بل چاله نه بل سوچ راضي په لار بلا وټلی دی او دغه دی ها که دومره د لری نه یو مل مراغه چې داغه شپه او داغه پاتې کېدل مجبوری ده نو هغه دا روټه په کور والو باندې ده سوچ دې مړی والو لا روټه کینو د ملمه به د مجبورې نه وسري دغه یو صورت شته خو عام د نږدې کلو خلک چې په موټر سایکل او سایکل راغلي دي او هغه دې ته روټه ته ناستي وي بای زه په نره پاتې کړو مې روټه ته د پلار چې مړو وای زمام نیک مړ دې زه به اوس په نره پاتې کوم په ما د عدل بدل روټه ده د عدل بدل چې د سود غلاري دي چې مسلمانانو کې راغلي دي او د دې د وجه مسلمانان سخت پریشان دي خو په ځان باندې پويږي نه نیم ټینشنونه او نیمه پریشانه چې زمونږ دي د بيدینه د وجه دي که عالم دې په دین صحیح نه روان که امید دې په دین صحیح نه روان که ناظم صاحب چیرمن صاحب دې نو دین ته نه ګوري خپل حالات او معاشري ته ګوري شی ټول د بيدینه د وجه ګډوډ روان دي بهر حال بل د الله نبی فرمایي طعاما بس صرف طعام ولا تیار کا اشاره ده چې سرور نشتا ضیافت نشتا ګډان بنئ چرګان بنئ ډیو بوتلې بنئ ته په الله یقینو که د غم په پروګرامونو کې خلک ملمنول ډیو بوتلې راغواړي د غم په پروګرام کې ریجه ته چاړم اچي او ور سره غوخه مچي د غم په پروګرام کې وګوره سلادومي او درې قسمه چکنه ومي دا خو ضیافت شو دا خو سرور شو دا طریقه نه وا د الله نبی فرمایي طعاما دو سلور نوړې د مړی ته وردن نه خلیتا چې دی له غونډه کې د مړی دی کور والا تا چې دی له غونډه په خېټه موړ شي او د خپل تعزیتو کې او په سور باندې دا نه چې ته پکې هزار قسمه طعامونه او کړایانه وکي او هغه غریب نوړې تیرول نشي هغه وي دا خو پردې ډوړې زو فرما نن زما پلار مړ دې د مال وکړه خو سبا په دغه مر روان دي زبر دا پروګرام څنګه کومه دا شی ټول د الله د نبی سنتو منکم زته رسول نو عرض مونږه دا چې بل طریقه دا ده د تعزیت په دې طریقو کې لټول نه مسنون طریقه دا خزي کوي خزو ته خیال مو کړی زمون په علاقو کې دا ترتیب دا خزي تعالی وړي کوړتا دا د ټولو نه بهتره طریقه ده په خړې کړه هغه ته د حواله کړه کته سره کینه اوخره جایز د دغه راسته خپل خوراک دی خو که صرف هغه ته حواله کې او ته راځي نو دا بنورم خي در پسې په پلیټ بیا ورولیږي ستا چې اشیاء دی هغه بر پسې ورولیږي نو خه طریقه ده طعام تیار کو د مړي کور والا ته حواله کا چې هغه ته د حواله کړو که څوک خاص ملمه هغه سره به ایثار شي کني هر سړی بزي اچھا ته د مخکې ملمانه ایثار کې بیا وې پلان کې سره دوره کسان لړشه پلان کې سره دوره لړشه
نو مړی والم سر کته کړی پردي کور کې ناشتي نه ته طعام تیار کا مړی مالک کا اغل ورکه دستا طعام دی وای خورا ابه په خپل کور کې خپل بچو سره کینی خپل خزا بچی خويندې رونه بناستي دي چې شریک دا طعام خوري د دې غم برا کم شي د دې جړه برګه کم شي د دې دک به کم شي دا سمکو چې پلار په یو روان کې زامن په بل روان کې خزو ته جدا وکي دا امور انتظامیه دي گنجائش لري خو خه طریقه دا ما عرض دا کول چې په دې باب کې ډېر غټ احتیاط پکار دی او یاد ساته مړی چې وشي نو په دې تنظیمونو کې په دې تعزیتونو کې یو څو غټ غټ بدعات کیږي یو بدعت دا کیږي چې خلک یو طریقه دا سې کوي ارمیاش به د مړی بسر 500 روپے واده کړي راجمع کوي دا ډېره غلطه طریقه ده څوک وایي چې کله مړی وشي د مړی په ټایم کې به زر روپے ار واده کړي بس راجمع کیږي دا چې کمپاوند د دینه جوړ شوی دی په دې کې د مړی پیسې شته او غنښت نو دا د خپل جون د خپل مرګ د لپاره پیسې جمع کړي دي دې ته بیمه وي انشورنس وي دا حرام دی او ناروا دي د الله د نبی په وخت کې غمونه راغلي د صحابه په وخت کې مړی او غمونه راغلي دي ما ته د څوک په یو ضعیف اثر کې ثابت کی چې د صحابه په غمونو کې مخکې نه تنظیمونه او غیبه پیسې را جمع کولې یا د غم په ټیم کې باغی ډوړې تقسیموله د عدل بدل ډوړې دا د سلف په دور کې نو دا طریقه چاره استرا نو عرض دا دی چې یو غلطه طریقه د تنظیمونه جوړول دي په دې کې دویم خلاف شریعت طریقه دا چې د تعزیت په موقع د خلک باقاعده را جمع کیږي او جمع جوړي دا بیخي را جمع کېدل دا حرام دی او ناروا دی د جرير ابن عبد الله روایت په مسند احمد ترمذی ابن ماجه کې دی هغه وی كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعه الطعام بعد دفنه من النياحه من به د مړي زیت را جمع کېدل او د مړي په ځای کې خوراکونه او کړایان کول جرير ابن عبد الله وی دا به موږ داسې حرام غړل لکه په مړي چې جړه او ویر حرام دی اوس دې خبره ته وګوره كنا ودا د ټولو صحابه په اجماع عقیده وا چې نه به مړي تراجمه کېدل په یو ځای او نه به د مړي خوراک ته خلق ناستو دا طریقه ده د صحابه طریقه دا سوا نو عرض دا دی چې دا به یو غټ تکلفات دي چې اجتماع خلق کوي دریم پکې غټ غیبداري چې د کرایه کرسي وروړي او د کرسو هغه کرایه هم مړي پسې ورزي پنکې ولګي شربت جوړی شي په شربتو کې وور واچولی شي چینه واچولی شي دا ټول تکلفات دا د مړی والا کوي دا پیسې مړی والا پسې راځي دا حرام دی او ناروا دي دا خو سرور موقع دا د ودونو موقع کې په مړی خرچ راوستي شي د وادن علاوه د غم په موقع کې د مړی په کور باندې خرچ راوستل دا زمون په اسلام او په شریعت کې منع او د الله نبی وی تاسو د لپاره سو کې دا نه چې د ټول ناس یې په د کرسو کرایم راځي په د پنکو د کټونو کرایم راځي په د بجلی بیلو موړي هغه روره وورم را پیدا کی هغه شربت هم جوړي او هغه ارمل مت لار کې ولار دا یو غټه غلطی ده چې په کم سړی غم شوی دی هغه غریب کټ کې درې ورځې نشي کېناسته لار کې ولار دی دا غرونه تر ځامن ملمانه چې راځي هغه سره په خیر علي کوي نه د مړی کور والا بناستي کم ملمه چې راځي هغه له بخوال راځي هغه سره په تعزیت کی دعا وکي او زیبا دا نه چې هغه غریب بدرې راځي ولاړی بیا دا په جنازګاه کې خلکو یو زور جوړ کړی او ځان هغه مړی والا تخی چې مې به حاضر هو دا د شریعت خلاف طریقې د مسلمانان با کوشش کی چې په دې باندې عمل شروع کی او تکلفات ختم شي ډیر کله ته داسي چې درې ورځې مړیو تیری شي 2.5-3 لک روپے په غریب سړی د مړی خرچ راغلی دا پس کیږي دا کم اسلام او دا کم د الله نبی خداغه د خلی روټه هم پتا باندې کړه چې په دې 3 ورځې کې دین غری کې اورم بل نه کې په دې نوړې ټینشن رانه شي تا ته نوړې واغسته د نوړې مسله دی ولا حل کړه او په هغه باندې شامیانی او د غویانو او د ارس خرچې راوسته غرق دی کو غریب غم باندې دوره خرچه کیږي چې په هغه داغه د زوی واده کیږي دا ناروا دي د اسلام خلاف طریقې دي بیا با قاعده تاسو وګوره په دې غم خادو کې والا او برا کیږي په تعزیتونو کې والا او برا او دوسته او دشمنه کول دا غلطه طریقه ده دا خبره نشته چې زه جنازې لزکه زم چې د مال راغلو
دا په اسلام کې کوم ځای دي؟ زه تعزیت او دعا لزکه زم چې دې مال راغلو یره زکه زم چې سبب مالم راتل غواړي، دا غلطه طریقه ده. دې کې د الله رضا مخې ته کته تعالی دې اډو سوګرانش دا مله څه خبره ده. نو عرض دار چې هغه اخلاص هم په دې سيزونو کې ختم شوی دی. نو دا د مسلمانانو طریقه ده چې دی بل خپل غمونو د خپل خادونه بالکل په اسلامی طریقه باندې خبري. او زمون په علاقو کې دا یو لوی رسم شروع ده چې څنګه مړی وشي او جنازه وشي، جنازه پس فورا اعلان کیږي یو کس ته هم د تلو اجازه نشته، وی غوی لال شوی دی او تاسو ټول زما ملمانه یې. وای تا د غوی لالولو دا مسله شریعت سره کتلې ده؟ ته چې خلکو ته وای چې ټول زما ملمانه یې، تا شریعت مطالعه کړی دی؟ تر 3 ورځې تا ته دا اختیار شته چې تاسو ملمشي ضیافت او ملمستیا او استاد ته راجمع کېدل دا تر 3 ورځې پورې حرام نه دي، په شان د ویرو د جړه حرام نه دي. ولی بای وی خلک به وای چې پلار مړ شو د دنیا جیدات ته پاتې شو، دا ځامن دومره د لګانو چې ورپسې غوي قدر حلال نکو. دا ظلم دې مړو پسې غویان لالول کدا ثواب ون قسم دې په ثواب خدا صحابه پویدل، صحابه وو خان لال کړه په ثواب خدا. نن وخت کې دا عرب پويږي، عربانو چې مړی وشي د خلکو سعودي ته تللی دی، خوا کې گاوند کې بم نه خبرې کې چې دلته مړی شوی دی. ته په الله یقینو که زمون بالاګو کې خو چې مړی وشي د غم او د خاده پته نه لګي. خو ځان لا میک اپونه کړی دي، شونډې سره کړی دی، او دا تنگ لباس اچولې دی او سپریګانی لګولې دی او قیمتي بوټان اچولې دي، په درزه غرب د مړی کور ته روان دي. وروره ماشومان ځان له بنگړي او ریبنونه او یو سبل ساتولې دي، سړو ځان له کاټن جامې چولې دی او گاډي پاک کړی دی او 2 او 4 کس کور را په مخه دی روان دي. دا طریقه به اسلام کې نه و. نو د مړی کور والا به دا 3 ورځې بالکل خوراکونه نه کوي، کډیره مجبوری شي ځان لکولی شي چې د مړی کور والا ځان له طعام تیار کی، دا گنجائش تا، لیکن دا نه چې د دې خلق ملمان شي. دا ډېر ضروری شی دی. نو عرض مې دا کو چې یو خدا د تعزیت خبرې دي، بل یو غټ غیب پدې کې دا دی چې د تعزیت په موقع باندې د خلکو څه غیبونه دادي او څه غلط فهمه د خلکو دادي چې د اول ورځې تعزیت ځان لو کی، جنازه ځان لو کی، وینن بغیر درې مې دعا ده. دا خبرم په اسلام کې نشته. ګوره مسلمانان به ځان د اسلام نه خبره. ته چې جنازه لاړې باس داستا تعزیت شو، جنازه دې ونکړه په اول ورځ لاړې باس داستا تعزیت شو. خدا نه چې په اول هم لاړې یا په جنازه هم لاړې او درې مې لبیازي. دا غلطه طریقه ده. احناف دي کتابونو هم لیکلي دي چې ويكره للمعزي ان يعزي ثانيه، چې دا د تعزیت کوونکو لپاره مکروه دي چې به دوباره زیو تعزیتونه کوي. اسلام کې دا طریقه نه و، نه د الله د نبی په وخت کې پابندۍ سره چا د تعزیتونه کول چې 3000 بناستو پیغمبر علی السلام به تو دعاګانې به کولې. دا د دې خبرو سره ثبوت نه و. بل به یو غټ غیب دار د تعزیت په موقع دعاګانې وکي. ار سړی چې راضي وي دعا وته وکي، چې یو کس دعا وکي نابل وي یو ځل بیا دعا وکي، نابل وی په دریم ځل وته په جمع بیا دعا وکي، وی قل هو فاتحه وای. الکه دا پاول ځل جو شو دا دعا وکړسو، په دویم ځل جو شو دا تاسو سکی سره جوړه کړه. دا 3 ځله دعا محمد رسول الله ویلی دا نجی، دا 3 ځله دعاګانې صحابه کرام ویلي دي نجی. دا د کم ځای راغله؟ قسم دې چې دا د دعاګانو سپکاوی دی. بیا وی دعا وکي او بیا وی دعا وکي، بیا وی دعا وکي. وایي یو ته چې چولې و بوډا سره وای دی دعا وکړه نو د بچا پرځ ته چې واجل یو باواز وکړه په کې او ټول په مغرقه نو مړ ما کو نو مونږ ما کو وی چې خره د خپل علاقه معلوم ده چې لا چې د سړی ګټ ته بوزي هغه به د دعاګانو نه بچ نه دا چې بس کی نو د دنیا خبرې شوريه مخ په سپېړو وای دعا وکړه او دعا معالجتا ته چې د یو عام سړی خپل ضرورت د پارزي تا هغه ته څومره په ادب او احترام ودرېږي داغه موډ ته ګوري بیا په طریقه خپل خبره کوي. دا دعا الله ته درخواست ده، داسې په بے پروايي سره کې دعاو کې وډاس دعاو کې وډاس. دا طریقه نه و. دا په سلفو کې نشته چې د دعا لپاره ته اعلان وکړه په غم کې چې دعا وته وکړه او کنه ته اعلان سره کې
خوا کې کست وای دعا وکړو ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى ته په الله یقین وکړه کم سړی چې درې ځله چې وی دعا وته وکړي دنه ته تاسو کوی د تعزیت مسنون دعا صدا د سره بیا ماته نه د ته پتم نشته چې د تعزیت مسنون دعا صدا او سجیده واسکټه چولې چیرمن د وټ په غواړي نو د چې اعلان نه کړي دعا کې د خپل حاضری یقیني ښکاری نه دی خو چې وی دعا وکړي خلک وګوري لکه راغله د ماشاءالله چیرمن صاحب خو راغله د وټه جوړ سکل کیږي نو خلق دې لپاره आवाज کوي چې بھائی خلکو ما ته خیال شنو دې کې اخلاص کم ځای شو دې کې دعا کم ځای کې شو بیا دا یاد ساتي د تعزیت په دعا کې لاس چتولم نه دي ثابت احسن الفتاوی د دیوبندیانو کتاب د سلورم جلد کې رشید احمد لودیانی صاحب وایي چې د تعزیت په دعا کې لاس چتول بالکل نه دي ثابت شیخ امین الله سے فتاوا اول جلد کې وایي چې بالکل به د تعزیت دعا کې لاس نه اوچته نه دي ثابت لیټرین ته چې ورزي دعا کې لاس بنو اوچته لیټرین نه چې بهر روزي دعا کې لاس بنو اوچته روټه ته چې کینی دعا کې لاس بنو اوچته روټه چې ختم شي دعا کې لاس بنو اوچته دې زمینو کې لاس اوچتول نه دي ثابت د ځان نه ولیکي کم ځای چې ثابت دي التلاس اوچت کچ کم ځای په دلیل نشته مکو بعض خلک د بخاری او روایت پیش کی د ابو عامر صاحب چې هغه وصیت کړو الکا ال رسول الله دعا کړی دا الله سوچت کړی دی خو یو عادت تعزیت مقننه د الله نبی ته داغي وصیت د دعا را رسیدلو ال تک دادی چې نبی رسول الله ال تنه تر خپل زینه دعا کړی دا او اهل علم وی ال ته حدیث کې دادی چې د الله نبی لا سونه وچت کړی دی خو ور سره داغه مخ کې او داسو موکو نو بیا چې ته دا دعا کې نو ورځه او د سم کوه بیا چې کم دنو دعا هم کوه حال دا چې هغه تعزیت دعا نه او هغه دعا د وفا بالوصیت و چې په دې وصیت عمل وشي د تعزیت په دعا کې د سلفونه لا سوچتاول مبارک هیڅ تصریح نشتا نو عرض مدا کو چې کما مرکزی دعا ده د تعزیت هغه د هیڅ څوک نه کوي چې کوم رسمي دعاګانې د نار کول کولا چې جوړ کړی الګ دعا وته کې دا دعا پورې خندا ده دا چې سړی الله تعالی دعا قبلې نه دې کې بیا په مشکل کې هم دعا غواړي خو دې دعا سره دومره غپ لګي چې په مشکل کې هم بیا الله تعالی د دعاګانې نه قبلې وجدار چې دې دعا تړل زیات سپکو قتل نو عرض مدا کو چې مسلمانان د دې غمونه د دې خاده د دې معاملات د دې معاشرت دا به دیر ټیم په دې خبره سوچ کی چې چرته بدعات خوراک نه دی راغلي سلف نه دی سلف با وای دا خبره دوره بد نه غنل چې دیګر د شپې غل راړې دی او د کور مال ولا لوټ خدا به بد غنل چې دې اعمال ته بدعت راغلي دی او اعمال ولا تبا کړل دا بدعات دومره بد شی چې کله عملونو ترادل نشي نو مسلمانان دی په دې خبره ډېر زیات کلک نظر ساتي چې زموږ عملونه دا د قران او د حدیث سره بالکل برابر شي او د مسلمانانو بدن نظر وی چې چرته زموږ عملونو کې شرکیات را دن نه نشي زموږ عملونو کې بدعات را دن نه نشي زموږ عملونو د ریا نه جوړ نشي د ریا ملبوسه جوړ نشي دا براغي طریقه نو بای دا خدای مرز بغم خور شو بیا دا طریقه نشتا چې د جمعې په شپه باندې خلک خامخا د مړي بس خیرات کوي دا الله نبی منع کړی دا په صحیح حدیث کې ردینه چې لا تختصوا ليله الجمعه بقيام من بين الليالي یا بصيام من بين الليالي دا الله نبی فرمایي د جمعې شپه خیرات سره یا روزو سره یا قیام سره خاص کول د نور شپونه فرق کول دا غلطه طریقه ده نو د جمعې شپه خیراتونه مړو پس نه دي ثابت کدا ثابت وي دا به محمد رسول الله کړي وي حال دا چې هغه نه دي کړي کدا ثابت وي نو په دې دین ډیر مین خلق صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین غیب دا کړي وي چې صحابه سلفو د جمعې شپې خیرات مړي بس نه دي کړي بس دا په اسلام کې نشتا خلک وي دا مړي بس کوي د شپېتا کال ژوند الله سره ور کړو دا خډېره خده چې د په سود ناراسته نه کوله د په انشورنس ناراسته نه کوله د انډر پلې کاروبارونه خډاړه کول د کیستونو کاروبار کو یو شي کې به دوه بیع کولې د تماکو غستل خرصول د نسوارو کاروبار کو د خب بیغمه په بيدینه کې لګیاو اوس اخر کې ته د صابون په چکه مات کې دا هوته د الله دین سره ټوکی کې
ته اوس د جمعې په شپه په خیرات باندې معاف کې، ته اوس په لړمی الوا باندې معاف کې، ته د مقبرې په جانمازونو باندې معاف کې. دا خو ته الله پسې خندا کې د شپې ته کاله جون تیر کړی دی، په د پسې بلا په بلا مخالفي راغلي دي، په د پسې بلا پرچې کټ شوي دي. دی اوس د رب مخې ته دی، د دې خبرونه نه خبرېږي، دنه که زناګانې شوي دي د رب مخې ته ولاړ دی. ولې دې کړي دي ما منع کړی وی، دکه غیر الله ته رامدد شویلی دي، د سره به حساب کتاب کېږي. دکه شرک کړی دی دنه به تپوس کېږي، دا که بدعتي و دله به عذاب ملاویږي. د حساب کتاب ټیم شروع شو. واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، د عبادت ټیم تر مرګه پورې. اوس ځان مه کړه، ګناهونه هغه وکړه اوس یې معاف کې. ته دا خو ډېر ښکلی کار دی، د دې اسلام کې ثبوت نه. نو بیا د دې نه بعد د هندوانو هغه رسم ژوندی کوي، په 40 ورځ بیا مړی راتازه شي. الن کې ما راته ووایي د مړي د غم 3 ورځې وي. د مړي چې کومه ښځه ده، دا ښځې لپاره د 3 ورځو نه سیوا غم شته، 4 میاشتې 10 ورځې وغیره. بې د مړي د ښځې نه هېڅ چا لپاره دا اختیار نشته او دا اجازه چې د 3 نه پس د جمعې د شپې یا په 40 او کلیزه باندې د مړي غم بیا راتازه کړي. دا غلطه طریقه ده. ویلیا د مړي 40 ده، 40 خو د ښځو دي چې ماشومان وشي، د مړو 40 د کوم ځای نه راغلی را. یار یو ته ور ټکېږي، یاره دا 40 ورپسې ولګي. یاره وي زما د پلار خو نر سړی و، د پلار نه ورته جایداد پاتې شوی خو یې خرڅ کړی نه و. نو دا یو بل به وایي چې دا زوی دومره دله سړی دی چې پلار نه ورته سم ډېر جایداد پاتې شو، د ځان ښه ښکلی غلی کړو، ټول شی د پوزې لاندې کړو او پلار پسې هېڅ هم ونه کړو، د خلکو د وجه کوم. نو بیا دا ولې وایي چې خیرات دی؟ خیرات خو ثوابي شي ته وایي، دا خو مجبوري شوه، خیرات نه شو. دا خو ته د خلکو د وجه کې دې له د خیرات نوم ولګېدې. 40 ورځ چا خاص کړی ده؟ تحفة الهند کې عبید الله سندي صاحب اول هندو بیا مسلمان شو، بیا لوی عالم شو. عبید الله سندي وایي چې کله زه اسلام ته راغلم ما چې وکتل وایي زمونږ د هندوانو چې کم رسمونه هغه په مسلمانانو کې او د پښتون قوم کې موجود دي، دا ټول د هندوانو رسمونه دي مونږ کو. نو به په 40 کې بیا ار کور ته وروړه بیږي، سبا 40 به راځي به الته به ریجی بخړې دي او باغې کې غوښه چولې ده. دا پښتنو خپل یو دین جوړ کړی دی، یو مذهب جوړ کړی دی. ما انزل الله بها من سلطان، قرآن او حدیث کې په دې باندې هیڅ ثبوت نه و، دا په دین کې نه و ثابت. نو بیا وروره دا خبره خو تېره شوه، دا اختر په موقع یا کلیزې کېږي او باقاعده په نیټونو باندې د غټو خلکو دا کلیزې وایي د پلانکي بابا دا 15مه کلیزه ده، دا 6مه کلیزه ده، او کال په کال باندې خلک راغونډېږي د پلانکي کلیزه ده. کال پس غم را تازه کول حرام و ناروا او دا ریا ده، دا د اسلام خلاف عمل دی، دا بدعات دي، دې ته صدقه نشي ویلې، دې ته خیرات نشي ویلې، دا اس ځان ګناهګارول دي، دا د الله د نبی د طریقې نه مخالفت دی، دا د صحابو د طریقې مخالفت دی، دا د سلفو د طریقو نه خلاف کول دي، دا د مسلمانانو طریقه نه وه. نو ما عرض دا کو چې مسلمانان دی خپل جون د قرآن د حدیث سره بالکل برابر دی رہی او خپل جون به د بدعاتو نه باقاعده بچ گئی. بعض خلکو دې لپاره غلط روایتونه جوړ کړي دي. د مشکات یو روایت دی هغه چې یو خزم راشي او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو خزي دعوت وکړو، عام خزي وته و چې تراشه او ما تعالی طعام تیار کړی دی. خلکو دا غینه دا جوړ کړو چې دا د دې مړی خزوا او هغه طعام کړو، نو دا دلیل دی چې د مړی کور والا هم طعام تیارول شي. حال دا چې استقبله داعی امرأتن ټکره دی، داعی امرأته جوړ کړی دی. دا روایت غلط کړی دی د خپل خېټې لپاره چې د مړی په کور کې خوراک جایز کی. چا دا یو روایت جوړ کړی چې د نبی رسول الله زوی ابراهیم وفات شنو، ابو ذر صاحب کجوري راوړې او تقسیم کړي. جوابدار چې دا روایت په هیڅ شي کې نه دی ثابت او دا خو ابو ذر راوړلې وې کنه، نبی له سلام خو نه دی کړي. نه دی کې د مړي د کور د خیرات نه ثابتېږي. دا خلک د الله د دین کې اڅ هیلي او بهانه جوړي. زمون دین د قرآن او هغه احادیث چې په صحیح سند ثابتي او محدثینو د امت ویلي چې دا احادیث صحیح دي. ضعیف احادیث منګړتي خبرې دا زمون د دین ایسه نه ده. ضعیف واقعات، خوبونه، قصې، کہانه، چاربیت، متلی، حاشیه، ټاپی، شعرونه دا زمون دین نه ده. زمون دین د قرآن، زمون دین د حدیث. علامہ ابن القیم قصیدہ کی وی الدین ما قال الله وقال رسوله، الدین ما قال الله وقال رسوله وما سوى ذلك وسواس الشیطان.
وای دین هغه چې الله ویلي او رسول الله ویلي دا الله او رسول الله نه بعد چې څوک سوي د دې خلاف د قران او د حدیث فذلک وسواس الشیطانی دا د شیطان وسوسې دي د دین نشي کېدی رب کریم دې موږ په صحیح مانو د قران د حدیث تابعدار کړي دا عذابونه چې ویني کنه په دې امت باندې نن روان دي ما او تای خو په نت ګورو یو ورځ په ما او تا راځي او خلک به ما او تا په نت باندې ګوري چې په پلان کې کله رااله او دا سړی ز پیژنم چې ډېرې مسلې به په دې نت کولې وي او بو روان کړل دا حالات را روان دي په هر چا باندې وجه صدا ظالم دیر سپاره قران راغله دي اے سپینګری ته خبري اے چیرمن صاحب ته خبري اے نوجوان ته خبري اے تور سره خور مور ته خبري دول زرنا زیاد د محمد رسول الله کړه د احادیث ظاهره موجود ده اے مسلمان ستا په غم کې هغه موجود ده ستا په خاده او په معاملاتو کې هغه حدیث موجود دي ستا په عقیده کې هغه قران او حدیث موجود دي د غصابونو غټه وجدارا چې مسلمان قران دې پرې کړي اے مسلمان احادیث د محمد رسول الله دې پرې کړي او رب کریم په قران کې فیصله کړی دا ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس پس مکه چې څومره عذابونه راځي غټه وجه د خلکو عملونه دي نن تو ګوره شرک په انټرنیشنل سطح باندې په پاکستان کې شروع دی یو بادشاہ د بندې دوی اراده لري بدعات په انټرنیشنل سطح شروع دي او په منبر او محراب شیخ الحدیث بیانوي منبر او محراب باندې هغه مفتیان د بدعات او تایید کوي چې دومره قابل عالمان دي چې خبرې به وسره مونږ کې چې پوره چالاک نه یو غلطي خبرې پسې په مولا ونخلي او قسم د دومره چالاکی چې لس غنټه خبرو کې نو به خبر راړی او تا حق ویلو ته نه پریدي کله چې د منبر عالمان داسې پراډیان شي په داسې قوم الله عذابونه راولي والله فرمایي واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه ويات ساته د هغه عذاب نه ويریږي وای چې کله درولېګم بیا به اوچ سرلانده سوزوم بیا به صرف ظالم ته عذاب نه رسی بیا به انصاف پسندم د غوبو په مخ کړي او غر کړي وای دا نن هغه عذاب د مسلمانانو باندې شروع دی څومره خپل دین دی څومره لوی رب دی د اسمانونو د سمکه مالک دومره لوی رب او بادشاہ دی او ما او تا په ځان ناغرضه کړی دی څوک دا وایي چې بره یو رب دی او زه بنده یم هر سړی خپل خواهش پس روان دی لوی رب مونږ پرېښی دی د لوی رب باغیان جوړ شوي یو کله چې د دومره لوی بادشاه نه بغاوت وکړي یا به تا وجني د پاکستان یو قانون دی چې ګرځي شناختی کارت به دې جیب کړي ته چې باجوړ غالی ته ځې په چک پوسټ او پوجان ته وایي کارت راکړه او در سره نه په دې چک پوسټ به تیر شي دا ته یو وړوکی غونډه بادشاه نه باغی شناختی کارت دې پرېښی دی په لاره ته 2 قدمه نشي کولی د هغه عرش او فرش لوی مالک دې پرېښی دی د هغه نه دې بغاوت کړی دی ته به په دې ځمکه قدم والي دا خو د هغه صبر دی چې دا دومره وخت کړی دی معلومیږي دا چې فیصله یې در وانهولو کړې ده ځکه دا ښایسته خویندې میندې د اوبو روانې کړي دي والله د څاروي او د انسان پته پکې نه لګي او آفت را روان دی په پنجاب د یو طرف نه په اسلام آباد د بل طرف نه په سند د بل طرف نه په سوات او په بونیر د نورو طرفونو نه دا مستقل عذابونه دي والله که خلاص شو به د دینه چې قران او حدیث تم صحیح توجه نه ورکړي الله دې زموږ د منبر عالمان د قران او د حدیث دایان کی او زموږ عوامو کې الله طلب پیدا کی چې دا د قران او د حدیث تابعدار شي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين